ورتو یا رسول اللہ اخلی ونی شویدا باغون رانا وشلو دی با ارد کولو منگتا اسی سوک ورریز دی کی زانتے پریدینا حتی تربیچ دو باغ پا دروازہ سوک دن نشی دی ورپس رامندکی نئی تڑلیشو نئی پرانستلیشو دا باغ پا یو سر او بل سر کی بدماشا والا دا حضور پاک مبارک نورتو قتل آئے ومحبوبہ اخان دی منی ومحبوبہ سوی دی منی ومحبوبہ چیلی دی منی دا امی معبد مور ورتوی زما اوخا زما چیلی پی نشتا پکی اوچا دا بیمار دا حضور پاک ورتوی ماتے دی خوارا والا پا غلام زی لاس مبارک ورتو اہلو آغا چیلی دو ٹولو نزیتی پی شروع کرلی اوخا دا سرداری کونین ورتوی دروازہ کلاو کئی و یا رسول اللہ محکم ورزان ورتوی تاسمات دروازہ کلاو کئی زور زمان چکل سرداری کونین پا باغ باندی دننشو اخت ادا سے اولی دلا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي
أسلمت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف په شوق باندې وي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على النبي الأمين واجب القدر وزمادير معزز مشرانو نیکانو متدینو مسلمانانو ملمنو مخی جمعه باندې ما په آدابو د مدینه طیبه مبارکی خبر کړی و مدینه منوره آغا معزز و مبارک زمکه ده یو کتاب چې په خپل ځای باندې هر یو عالم ته الله خپل مقام ورکړي او زما هغه عالم په علماو کې به ډیر زیات خوښ وي چې د کوم عالم توجه زما د آقا خاری مبارک ته چې هغه مدینه طیبه مبارکه ده او د دې په کتاب کې خوندم ال پیدا شي چې کوم قلم د ادب په شونډو باندې لیکل کړي د ډیرو علماو کتابونه دي خپل خپل ځای باندې ار یو عالم قابل قدر دی او یو زما هغه کتاب ډیر خوخي چې په هغه کې زما د معشوقین نوم مبارک راشي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دای ور سره لیکلی بعضی ور سره سواد لیکي نو کتاب مال خوند نه راکې زم سواد ور سره ملیکا دا یو کرخچی صحیح لیکل کای زما د آقا په نوم دی پوره ولیکل شي صلی الله علیه و آله وسلم یو چې سوګي مدینه او مکه زه ډیر خپکیږم کله نه لوی عالم دی مدینه ته لاړم او مکی ته لاړم خوند نه راکې زه مکة المکرمه وایا مدینة المنوره وایا مدینة الطیبه وایا اے زما آقا په خپکیدلو او یو عاشق لیکلی دی کچا د خلینه په غیر
سوچ سره اوته چې یثرب او یا ځله به وایي چې مدینة المنوره مدینة المنوره مدینة المنوره. اوس زمونږ د دې بیان نه اثر ولې لاړو؟ ملا صاحب 200 کتابونه بیانوي، بلا تقریرونه کوي ښکلي ښکلي، ټیک ته په خپل ځای بادشاه باندې په ما خو ښه نه لګي چې زما د آقا نوم مبارک راشي او دې پې درود نه وایي. بعضې خلق د هغوی سوچ دې ته رسېدلی نه دی. دا د امام مالک رحمت الله علیه نه تپوس پکار دی. نن مې حدیث کتو اوس مبارک د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما. په صحابو کې د ډېر لوی شان خاوند دی. دی ماشومتوب کې ایمان راوړی، خو مدینه منورې ته چې کله لاړو دین د 1400 کالو ما د احد واقعه بیان کړې وه، نو دین په هغه هلکانو کې چې نبي علیه السلام واپس کول تم مزه تم ماشوم چې راغی جړلې څه ډېره موده بعد په دې جړه رسول الله مبارک خبر شو چې عبدالله ابن عمر خو سم جاړي. راوی غوښتوي بچیه ولې جاړي؟ و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ویل زه به شهید شم ته به مې جنازه و. 14 کاله عمر چې کله د غزوه خندق خبر راغله احزاب نور صحابه ول الحزان تیارولو عبدالله ابن عمر به مخکې د رسول الله مبارک کو خنی ولې و. حضور پاک ورته وی ډیر زیات تلوار کې وی او یا رسول الله اسنه چې به پشمیر کې را نشم به الکان بیلین ما پکې بیل نکی. پلار حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تراغ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تبسم و یا رسول الله په پړم نه ساری وی دا دریش پیکی کې دل خوب چې تور کړ. دا عبد الله ابن عمر یو ځل را روانو زما مقصد دا دی وی پلان کې ډیر لوی عالم دی چې د مدینه طیبه خبر راشي به بکواس کوي و یې دومره غلوب هم نه کې الکه منکله ویل چې مدینه منوره د مکی مکرمه نه بهتره ده یا منکله ویل دي چې جناب رسول الله د الله نه بهتر دی. مو خدا کلم نه دی ویلي، مونږ دا د الله محبوب پیغمبر دی او الله ته په تمامو کائناتو کې د دنه بل افضل او بهتر انسان د کوم عقیده چې مونږ سره په دې کې اختلاف کوي. ته مونږ دا خبره کو بدبخت او ته نوري خبرې کوي دیو پیغمبر خدای ته رسول نعوذ بالله من ذلك. من له خدای پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پیجنګلو وسیله او ذریعه وګرځوله. من ته الله محبوب پیغمبر را او پیجندلو، من الله چیرته پیجندلو. زمون پلارانو به بوتانو ته به سجدي کولې. د ابي جهل نه غټ او متکبر او مالدار سړی سوګو خو چې خدای نو پیجندلو محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د عشق په توجه نو لیدلی. الله هغه سینه د ایمان نه محروم او ساتله. یو خواکور ما تاسو ویلو یو خواکور د الله او بل خواکور د رسول الله او مینس کې د کور دی خو چې زړی د رسول الله سره نه دی الله جهنم ته ورسول. د آیات ساتي فتنو دور دی. کم عالم کې چې محبتي بیانم اوري، کم اجي کې چې د مدینه منورې محبتي دا غي ستړي مشي تم ورسه، کم اجي او عالم معتمر چې هغه د آقا عشق زړه کې ساتي دعات یې نه غواړي. نو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما پلار روان دي. ما مقصد دا دی دا خو د هغه چا بچی دی چې نور تاسو ته پته لګي کنه د هغه چا بچی دی. الله اکبر. ما آیتونه مبارکه د شعیب علیہ السلام تلاوت کړل په دې کې واقعه د عبد الله ابن عمر هم درته بیانوم. مقصد مې دا دی یو لوی پیغمبر ما ته یاد کوي چې واقعه د عبد الله ابن عمر د مدینه منورې بارکی مولوی صاحب هغه در نهیر نشي بیا تر غرایت کی. زما مقصد دا دی حضرت شعیب علیہ السلام د مدین والا قوم ته الله را اولګلو. شعیب علیہ السلام مدین والا قوم باندې زور راوړو. هر نبی چې راغله او په هغه وخت کې چې داغه په
موجوده قوم کې کومه بیماری ده نور بیمارو ذکر ضمنن شوه خو چې هغه خاص مرکزی کومه ګناه د دې قوم نه کیږي نو هغه ورته د وخت پیغمبر وړاندې کی د شعیب علیه السلام قوم دا په زمینداری کې ډېر ماهر قوم د دوی ټول ډېر زیاتو او ټول خدای شان دی د زمیندار سړي ډېری ځکه غنم اخلي غنم ورکوي جوار اخلي جوار ورکوي قجوري اخلي قجوري ورکوي پیمانه او طول دا د هغې کار شعیب علیه السلام په یو ډېر مصروف قوم کې الله پیدا کو چې د مال دولت کاروبار دا د هغوی منشه وه شعیب علیه السلام قوم ته ړومبی د الله ربوبیت بیان کو هر نبی چې راغلی ړومبی قوم ته وایي یا قوم اعبدوا الله ای قوم د الله عبادت وکړئ مسله د توحید ورته ړومبی بیان کړي بیا د هغې نه بعد د الله رب العالمین شان ورته بیانوي عبادت د الله وکړئ نشته دی الله لره من اله غیره بل څوک د عبادت لایق نشته او بیا الله خپل پیغمبر ته وایي اے شعیبه دې قوم ته اوس هغه بیماری ور په ګوته کا د کمی بیماری په وجه باندې چې به ستا په دې ښار باندې عذاب راځي ګورئ هغه کومه بیماری ده ولا تنقص المکیال والمیزان ټیم باندې تاسو ته به آسان ویم ټیم باندې غنم اخلي او په ټیم باندې غنم ورکوي ما یو ځلې یو چا نه پی اغستلې نو پی هغه شیګنې چې راواغوست ډېر غټ نو ما لکه دا شی چې دی خلطه کې راواړی دی پلسټیکي بوجۍ کې نو شی پکې لاندې ډېر کمی او دا شی خو ډېر غټ دی او ډکې م را اخلي نیم هم نه دی زما په دې بوچنګۍ کې برکت نشته او که دا څنګه معامله ده هغه چې کله زما پی خلاص شوم دا شیز لږ راکړه چې مې راواغوست نو هغه په دې نیمې پورې پکې هغه شی د سنې راختلی لکه دا خو نیمې شی بند دی همداسې دی نو ما ته قوم د شعیب علیه السلام ما زه خدای تاسو دا پوی تلی که به دې بل شي ورکوئ دا خو معامله د سړي تباه کوئ هغه وخاندل ویل نه مولي صاحب مونږ خو تله کې ورکوو ما له وګورم داسې توکلي مو ورچوي دا خو شی ډېر غټ دی هغوی دقه ترتیب یې غلط و تنه به چې اغستو په پوره ټیم به اغستو پوره پیمانه به اغستا چې اغله به ورکوله کمه به ورکوله خدای پاک هغه بیماری وړاندې کړه چې هر سړی پې نه پوهېږي په تله باندې خو ډېر خلق پوهېږي نو هغه د تلې مسله مؤخر کړه او د کیل مسله مقدم کړه چې دا پټه معامله ده تا خو ټیم وښودلی لیکن دا ټیم ظاهرا خو داسې ښکاري چې یو شان ټیم دی دو ټیمان دي په دواړو باندې یو نوم لیکلی خو چې اخلي یا په دې ټیمې اخلي او چې ورکویا په دې ټیمې ورکوي نو خدای پاک د دې نه منع وفرمایله بې میزان ذکر کو تله کې بیا څه کول ګورې یو دا ده چې ته چاته وي چې ګوره په ښه به در نه اخلم په کچه به در کوم مخکې دې ورسره خبره وکړه خبره ختمه ده ګوره هغه څه خبره نه وي ته هغه ته وایې په دې مې در نه واغسته او په دې مې در درکړه نو په دې تله کې به دوی نقصان کولو د سیر په ځای باندې درې پاو ورکول خدای پاک ته دا څیز ناخوښه و دا د معاشري فساد راولي نو الله ورته وایي دې قوم ته ووایه چې دا کار ډېر خطرناک دی انی اراکم بخیر بېشکه په تاسو باندې ستاسې دپاره په دې کې خیر کثیر دی که تاسې دا ټول برابر کو کیلم برابر کو او که نه کوئ نو ګورئ زه په عذاب هغه ورځ باندې یریږم چې تاسې به ټول راګیر کړي عذاب یوم محیط ګوره پیغمبر ورته اول منع وکړه بیا ورته ذکر د عذاب وکړو نو موږ او تاسې له اوس پته لګي چې قوم د شعیب علیه السلام الله په دې څیز باندې تباه کو آیا کوم رب چې د شعیب علیه السلام قوم تباه کوي نو موږ نشي تباه کولی بیٹی مسلسلی بیٹی ما عذابونه مین وجه دا ده چې زمون کردار صحیح نه دی زمون کاروبار صحیح نه دی
من پیسې راغونډو په دې د معنی څوک نه خپه کېږي. بعضې وخت کې موږ یو خبره وکړو موږ چا پورې نه وایو خو بیا بعضې ملګري ځان ته راواړي یاره مولوي صاحب دا ګورې که عالم دی که صاحب طریقت دی که صاحب درس دی احتیاط ورته پکار دی. سفیان ثوری واقعه موږ بیان کړې وه د یو عالم کردار ته خلک ګوري د تاسې ته وایم ټول صحیح کوئ او زه خپله غلط کوم اثر به بد نه پرېوځي. د تاسې ته وایم دروغ مه وایي او تاسې دروغ وایي نو مین وجه دا ده چې زه به هم دروغ وایم. زمونږ د بیان نه اثر ولې لاړو هغې مین وجه دا ده چې موږ د بني اسرائیلو د مولیانو په شانتي یو. الله دې ته موږ وساتي وایو یو څه کو بل څه د هغې اثر دا دی چې زما مقتدیرن په هماغه بیمارۍ کې مبتلا شو. زه تا ته وایم حرام مه خوره شکوک و شبهاتو نه هم ځان وساته او خپله پې لکه د شر مخ لګی ما په تا بلکل اثر نه کوي. صحابه کرامو چاته دا نه ویل چې زما دا خبره وه هغې به ورته لږ ما ته وګوره زما معاملات وګوره زما کردار وګوره خبره کې خبر را یادېږي. پرون مې طلبای کرامو ته دا بنو مستلق د هغې غزوې ذکر کول کتاب المغازی کې د بخاري شریف مال په دې هره واقعه کې څه حکمتونه وي. په دې کې یو لوی حکمت دا وشو چې څه خلقو مدینه منوره کې هغوی به ویل یو څه کول به بل څه. هغوی منافقانو او د امام الانبیا سره بنو مستلق غزوې لم تلیو. دا داسې یو غزوه وه چې د دې قوم قبیله ډیره مالداره وه او دوی د نبی علیہ السلام خلاف یو سازش تیار کو یو منصوبه یې جوړه کړه او د قوم نه چاندي او مالونه غونډول دي. بنو المستلق هغې ویل چې په پیغمبر به حمله کوو د مدینې نه به وباسو ځکه دا پیغمبر موږ ته لاس را اچي را رسېږي را پسې را روان دی. چې دوی منصوبه جوړوله سردار کونین د جبرائیل امین راغی چې هغه قبیلو هم ستاسې خلاف لګې ده او منصوبه تیاروي. محبوب پیغمبر زر صحابه تیار کړل دوی چې ځو ورباندې ټول لاړل چې لاړل هغوی له پته ولګېده سی به په هغوی الله روب وغورځولو ځوانان یې ټول غرونو ته وتښتېدل مالونه ترې نه پاتې ګډې نغدې بچي هر څه ترې نه پاتې شو. سردار کونین صلی الله علیه وسلم رحمتا للعالمین دی ډېر احتیاط به صحابه باندې کول. زمونږ اوس احتیاط بالکل نشته. زمونږ احتیاط مکمل ختم دی. حضور پاک علیہ السلام ویل ګوره خیل ما ته جبرائیل علیہ السلام ویل چې د قوم خلق تښتېدلي دي ګوره قوم کې ګزار ونه کوي. نو د دوی یو ډېر لوی تالاب و ځکه دې غزوې دوه نومونه راغلي. هغه خلق چې د تالاب په خوا کې اوسېدل ډېر لوی تالاب و دې ته دا مال ټول اوبو ته راښکته شوی و چې کله دشمن وتښتېد نو مال غنیمت راغی په زرګونو اوښانو 15,000 خو صرف ګډې او چیلۍ وې نورې پرېږده داسې نغد مال او ډېر پکې صحیح سار شو. دوی زنانا وینځې شوې غلامان ترې نه ونیولی شو. نو دې غزوه کې څوک وو نبي علیه الصلاة والسلام سره څوک تلي وو منافقان هم تلي وو. ګوره منافق بیلتون ډېر ګران دی. تم لا اله الا الله محمد رسول الله غم لا اله الا الله محمد رسول او کردار ته به ګوري. د منافق سړي لویه علامه دا وي چې دا بې ادبه ډېري بس پوه شه نور ورپسې ډېر مه ګره مه ځان چې کوم سړی بې ادبه و ته پوه شه چې دا سړی غریب پکې ور پرېوتی دی. بس بې ادبي ډېر خراب شی خدای دې موږ او تاسو د بې ادبۍ نه وساتي او دا بې ادبي په هر شکل باندې وي. موږ نه هم تېږي موږ په کوم انداز کوو الله دې موږ د بې ادبۍ نه وساتي. خو ولې د منافقت لویه علامه یوه دا ده. دویمه غټه علامه د منافق سړي دا ده چې دې قسمونه ډېر خوري.
دروغ ډېر وایي. دا قصوه زما پکې دوه خبرې غرض دی. یو دې قوم کې مال دولت ډېرو، نو دا بوزدل اولی شو. دا قوم د جګړې نه وتښتېدو ولې؟ نو عزیزانو یو په دې قوم کې دا و چې دا بیماری پکې وه، کومه بیماری چې د شعیب علیه السلام په قوم کې وه. تلا طول کې نقصان کولو سره د دې ګوره مسلمانان نه دي، خو بعضې او داسې بیماری په انسان کې وي چې سره د کفر الله به جهنم ته وررسي. یو پکې دا لویه بیماری وه چې په کوم قوم کې دا بیماری وي، دا قوم به د کافر د روب لاندې وي. لکه نن زمونږ مسلمانان ښه مالداره دي، یعنی که زه تاسو ته ویم چې په تمامه دنیا کې به دا به زما خپل معلومات به صحیح به نه وي، خو زه یم چې عرب زمونږ او بیا خاص کر سعودي ډېر مالدار دی. لکه چې نن وخت کې د وخت فرعون امریکا دا د سعودي قرضدار ده، دا غټ مالداره ده، روب نشته پکې، اسلحه ورکړي، فوج ورکړي، قطر ته نه ډکته، سعودي ته ډکته، امارات ته ډکتي. پرون د اسرائیل نه ګولې رااله په قطر کې ولګېده او د دیو هغه ټوسم نارې نه کو فوجي تنخواه اخلي د قطر نه، خرچه په قطر ده، د هغې په خزانه څومره بوج دی، خو چې وخت د ډز راغی سرکوز وړی څه ونه کړ. مقصد مې دا دی نن ولې زمونږ حکمرانان د عربو هغه دومره روب لاندې راغلي؟ مین وجه دا ده چې معاملات زمونږ خراب دي، ګډوله شروع ده. کومه ګډوله باندې د شعیب علیه السلام قوم ته شعیب علیه السلام وی وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، زه ګوره یېرېږم په تاسې باندې هغه ورځې راګیرونکي نه، راګیر بم کې الله د عذاب مستحق به وګرځېږئ. نن زمونږ معاملات خراب دي، دا هم ځان سره یاد ساتئ. د حضرت عبدالله ابن عمر صاحب خبره به دې سره بیا برابره کومه انشاء الله. دویم د منافقانو ډله معلومه شوه چې دوی په خوله باندې آمنا آمنا وایي، خو ای پیغمبر ستا سره یې زړه نشته. نو نورې خبرې د بخاري شریف هغه ځان ته دي، طلبا په هغې پوهېږي. څه بعضې اوازونه دلته لکه اوس مثال په طور باندې زه دې ملګرو ته وایم په خپل کور کې لوښي سره ټس ټوس کوي، لګېږي را لګېږي، هره خبره به زړه ته خو نه اچي که نه. پلار او زوی جګړه وکړه، اوس به دا زوی بس ټوپک د اوږې نه ښکته کوي، ما سره پلار جګړه کړې، ما سره کاکا جګړه کړې، ما سره ماما جګړه کړې. نه نه بس ختمه کا. نو په منځ یو انصاري صحابي، د مدینې طیبې باشنده صحابي او یو مهاجر صحابي په خپل منځ کې څه خبرې تبادله شوې. یو ته ویلې تخه نه، بل ته ویلې تخه نه، ملګري دي که نه. دی منافق ته پته ولګېده عبدالله ابن ابی ابن سلول. نو هلته څه دوه اوازونه شوي دي، هغه دته نه اوس هغې ځنه څه وکړه، فورا یو ځای برابر کو. هلکه اوس قبیلې والا تم راځه، خزرج والا تم راځه. شپږ اته نهه مشران یې ډډې ته بوتلل، ویل تاسو ته ما نه ویل ګوره مالي غنیمت مړي اوسه، د پیغمبر د برکته په مالداره کېږم، لیکن ړی خیرنو ړی څښاو. وی تاسو ته ما نه ویل چې دا مسلمانان نه دي، دا د پیغمبر چې راغلی د مکې مکرمې نه، دا به موږ او تاسې ته بیماری جوړېږي، نعوذ بالله من ذلک. خو یو خبره کو چې دې ځای نه لاړو، دا به ټول د مدینې نه وباسو. مکې والاو سره اتحاد کو، او سرم کو، خزرج سرم کو، ټول قبایل را جمع کو، او نعوذ بالله من ذلک، نعوذ بالله من ذلک د پیغمبر صحابو ته سپک خلق ویل، دا سپک خلق به وباسو. حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبر یو وړوکی صحابي راوړو، دا غو عمر تقریبا 18 کاله عمر دی. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، عبدالله ابن ابی ابن سلول د پلانکی سره مشوره وکړه او ستاسې متعلق او زمونږ د صحابو متعلق وویل ګور دا صحابي دا د مدینې منورې باشنده او دی ورته څه وایي نبی علیه السلام وایي ښه داسې ویلې وایي او حضور پاک علیه الصلاة والسلام هغوی را وغوښته ویل دا هم څه ویلې دا ولې دا خبرې خو دې نه خو ما ته بدبوی راځي دې نه صحابین راځي دا خبرې د نفرت خبرې دي قومیت باندې فخر مه کوئ چې زه پلان کې خیل یم او زه پلان کې خیل یم دا مه کوئ داسې
عبداللہ ابن ابی ابن سلول یو قرآن را اخلی او بلک دی ہوئے ستا دا کشرانو بلکار نشم دا اعتراضو نکی بمنگ بانے قسم پخدے کمنگ غگم کرے دامو بے قسمون بے نبی علیہ السلام اگر صحابی کشر غیر او گفتو وی تا بغیر تحقیق خبر والی که دا خدے بندہ اگر قسمون خوری چی ما غگم ندے کرے صحابی دیر خپشو اگی تخپل مشرانم گوستو شو چی تو خوری دے کار کی تازان دن نکولو اگے ویلی یا اللہ ما کے دروغ ویلی زما پا دروغ باندی یا اللہ زما پیغمبر خبر کا کما رشتے ویلی اللہ زما پا رشتے و جناب رسول اللہ خبر کا پلا رکھ اللہ سورہ منافقین اللہ را نازل کو اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول منافقان خکارش چی منز بانی مغولی گا روجہ باندی مغولی گا پا اسم مغولی گا دا تاثر چی جہاد تراغلی دا غمال غنیمت تراغلی بہرحال خبر خو خورشوا چی پلان کے دا سی دا غی متعلق اللہ قرآن نازل کو نو دا دی منافق دا دن پیدا یوزوی دا غنا مم عبداللہ دا پلان رومیم عبداللہ دا زوی نم سدے عبداللہ اے دا عبداللہ خبر شو نبی علیہ السلام مبارک خفا دے دیر زیت غم جن دے چی دا پلار خبر خو مخکارا شوا یو ذلی حرکتو کو نبی علیہ السلام تو کینا بس بے کینا ولو غاگونو کی پلار لگو رے خیل کوا وچی دا چا معشوقی زڑینا کنا دا زڑنا اگو بزان بے نپوئی دا عبداللہ رضی اللہ عنہ بس اس نہ ناس تے خوندور کولو نہ مجلس مرگری خوراک کی دا خوراک نہ کی مرگری اوبس کی دا اوبنس کی مرگری خاندی دا خاندی نہ بدا سے مزلی لگو کو لارا کے خو خاندی ورنو بس رو غندی را من ڈکڑا پلاری مخ کے روان دے خو سردار دے مشر سڑے دے کلکی دا غدا جلب دا اسونیون چوینو و تو کشا سکی را باندی بچیا کوئی خوشو را باندی ورطوی اخکت شاد اسنا تباکوم دی مڑکوم دی قتلوم دی اغیو خواب الخوا اولی دلو منافق آواز کی یا رسول اللہ بچے میں جلال کے راغے بچے میں قتلی ماد بچی نخلاص کا ورطوی پلارا چغی موخا زرمی پزرکی ندے گزار در باندی کوما پریدم دینا زپدا سی پلار سکو مچ زما دما شقی زری در دولے دے زپدا سی پلار سکو مچ چی زما دما شقی طبیعتی خراب کرے دے نبی علیہ السلام مبارک میں ورطوی بس بچی پارام شا دی پچا غبان دی یو خلین آواز ہوتو اے محبوب پیغمبرہ پلار تمید دوٹو کی اختیار دے یو بغورکی کبھی تماتا ارسمر سزارا کیسے خیر دے خپکی گمنا کم کم ٹکے دے پلار خو پوشو جس دو بچی مسترگی سری دی دی تا عشق ہوئی ورطوی پلارا پدی اسباندی او آوازو لگوا چے اے خلق ووری زرزیل ما زسپکی ما زبیکار انسان او پا تمام جہان کے جناب رسول اللہ معزز دے کیا بنا رہا لگا ٹیم دے گورے ختم دے تورا می دتا ندی پریدم اگی یو خوام خوارو خود زرن آواز ندے گورے بعضی خلق دا کدو پنا کی دا کدو ندے چی داوز دا ڈز نبچی ورطا آواز کی اے قریش راغلو ملمنو مہاجرینو اے دا مدنی قبائلو ووری زما یو اعلان ووری زما بچے غصرے زما دا بچی غصر دادا چی دا غما شو قدر دی دلی دا نو ووری خلقا زپٹولو انسانانو کی ذلیل ایما او جناب رسول اللہ معزز دے
هغه ورته ویل نه مهاجرین ته هم आवाज کې چې مهاجرین معزز دي هغه ویل مهاجرین معزز دي نبی علیہ السلام دې بس ته نور کړ راځه دی خو پلار اسه پری خودو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه حضور پاک ورته د پلار جلب اسبد نیولې وینا یا خون راکې ورن ور سره نه ورسي د دې ړومبه د دې خلینه د الفاظ څنګه راوتل او دا خو قرآن و چې دا دروغ نو په دې غزوه کې یو معلوم شو منافقان چې په خلا څنګه دی او پسړه او بل پکې او بل واقعه د رسول الله مبارک پورې خاص تا هغه د افق واقعه ده د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باغی منافقانو الزام ولګولو او بل واقعه پکې د جویری رضی الله تعالی عنها مخه تراغلا جویرا بیبي زمنګ مور مبارکه زمونږ ته د هر چا نه بهتره مور ما ته زما د مور نه کروڑها چند بهتره مور ما ته د هر چا نه معظمه مور جویرا رضی الله تعالی عنها دا په مالی غنیمت کې یو صحابي ته ورسېدله هغې ته چې ورسېده نو هغه مبارک ورته وایي حصه کې راغله مالی غنیمت به تقسیمېدلو دله پکې دا راغله دې چې ولیدل چې دا هم د پیغمبر صحابي دی راشه او درخواست ورته جمع کا جویرا ورته وایي جویرا رضی الله تعالی عنها زما د دې ولا تنقص المکیال والمیزان زمون غذا خراب ده کله چې غذا جوړه لګا کنه سنا اثر الله بچو کې پیدا کړي نن مونږ وایو چې مالدار شم خیر دی چې عرب بلاوي او چې مالدار شم نه پتندر دی ولګي دا مال پتندر دی ولګي قسم په خدای هغه مال دی ما ته خدای نه راکړي چې ما رب په مان ناراضه کی مال هو هغه مال دی چې رب د مینې سودا ور باندې سړی وکي نو زه تر اعظم د دې جوایری دا په نکاح د رسول الله کې به څنګه راځي او دا ولې راغله او پلار ته به خدای ایمان څنګه نصیب کړي د پلار نامه د حارث دا جوایریه رضی الله تعالی عنها دا مبارکه د دې صحابي قسمت کې ورسېدله مالی غنیمت کې دا راغله دا وینځه شو دی ورته غلی راغله او داسې ورته یو درخواست کوم ته د پیغمبر صحابي وای آو یو درخواست درته کوم وی زما په قوم کې زما د پلار یو عادت طیبه دا دی چې زما پلار یو حرام نه دی خوړلی مونږ باندې وورئ یو کاروبار کې نقصان نه دی کړی تله کې نقصان نه دی کړی زمونږ قوم په دې بدنام دی خو زما پلار په تله کې نقصان نو زه د نورو ښځو نه ځان ته یو جدا مقام لرم مونږ ډېره پاکه غذا خوړلې ده ته چې څومره پیسې غواړې ما ته ووایه زه به تاله پیسې درکړم ما ازاده کړه د وینځو په قطار کې مه بوځه د پیغمبر صحابه دي هغوی په دې څه کوي وایي بلکل په دواړو سترګو چې ته ځان ازادې بس په دې مبارکې تپوس وکړو ما ته وښایي جنابي محمد رسول الله اے زما معززو د مینې درود راته ووایې د دنم لږ شوق سره ووایې صلی الله علیه وآله وسلم راته وښایې کسان ورته رالل ورته وی هغه خیمه کې چې ناست دی دا امام الانبیاء دی دا د انبیاءو امام دی دا د حسنینو مبارکه او نیکه دی دا زنانه ورته راله خیمې طرف ته راتاوه شوه پرده کې ورته ودرېدله ورته وی زما یو درخواست دی ورته وی درخواست دی وای وی مالک دومره پیسې میلو شي زه به ځان آزاد کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مې ورته ویوال ځان یې ورته وښود پلان کې قبیلې د هغه سردار لوري ما د قوم لوی سردار دی خیر دی زه به پیسې برابرې کړم خو که ته ما ته اجازت وکړي سردار کونین مبارک مې ورته وی ډېره ښه ده هغه راضي دی که نه مالک اول وی مالک اول مې راضي شوی په دې باندې
چې هغه پیسې ورکم ځان آزاد کم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مې ورته وی دا پیسې وال یا ساتي جناب رسول الله ډېر غیرتی پیغمبر دی زما محبوب پیغمبر پدی خزه باندې زو دردیدلو ورته وی چې هغه در سره احسان کی زما د خوانم احسان دی چې هغه آزاد کړي زما په کې سکار دی ورته وی یا رسول الله زما یو درخواست ده چې زه خو آزاد شوما زه کور ته ځم نامازان ته په نکاح کې راولا او جویرا رضی اللہ تعالی عنہ اگرانے مورے سمرا بختور شوی اللہ دی پا عرش کی نمد نبی دی نکالا نراولی سرداری کونین مبارک مورتوڑے رخدا سرداری کونین پا نکاح باندے واغستا جویرہ رضی اللہ تعالی عنہ راغلا قافلی د مدینی طیبی تا مدینی منوری تا سرداری کونین میں دی خبری نہ حارث خبر شلو حارث تا پتہ لگی دا کہ دی پیغمبر متعلق اللہ فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ دے پیغمبر تعالی دیر اخلاق اللہ ورکڑی دیر مزیدار طبیعت اللہ ورکڑے دے سورج تلے پلار اورک پلار خبر معلوم کو چی پا مدینہ طیبہ کی زمالور دا پیغمبر پا نکاح کے راغلے دا بس راغے سلور اخیزان سر را روانے کے سوخی دو دیر قیمتی ہو دو درمیانہ علاقہ دا سے چل با حکم دا دو اخی چی درمیانہ دی دا بزان سر اڑان دی بوزم او دا دو چی دیر قیمتی دی دا با دی پلان کی خور کی دی کی کر لان دی اتڑم کہ پیغمبر ما سر پا دی رازی شو چې دا دو اوخی چې دا کمی تا او ستر آوستی نا دیر اعلا دی و نا ادنا دی نو دا ما تراکو بس دا لور دی بوزا نو که با دی دو رازی شو دا دو خیب در تپاتیش او کنی بس بے باغت دو پسیم راشی دو بداشی دو باغت سلور باور کی خلور بزان سر بوزی زما مقصد دا دے اولا پا غذا کی دا واقعہ ما بیان کرے دا خونن دا شعیب علیہ السلام دا دی قوم دا حلاکت چگوری پا معاملاتو کی احتیاط کوئی رنو دا خبر کم تحدیث بن نعمت درتویم و خدای قسم دے کب بدینی تی درتویم چیزو دا خپل نفس لوی بیانو بگا دا کرک نظمون سا مرگری موریدان راغلیو ناغماتو مولی سا وی ویزا قسم سر دا خبر کوما چستا سے دی غذا کی خون دے دی روٹی گڑی خون دی سو وجہ دا ما ول زم در ته قسم خورم چې دا کوم غذا زمونږ د نو دا د څه چا د لاسته چې هغه په پن هغه سو کې احتیاط کوي نو هغه چې اوسې زوالي مونږ ته پکې پیسې کور د پاره بیلې واچي ډبي کې هغه نه بیا دغه غذا د چې تاسو مخوري زما بچی مخوري زه بچو دم دا دونو شي چې تاسو دوم روي دا اساس او زما سره برکت نه دی دا د غذا برکت دی غذا پاکه کلی غذا دا په بچی کې اثر راولي دا په کاروبار کې برکت راولي څوک چې په کار کې احتیاط نه کوي خې ډېرې وګټي خو ژوند یې پکې لن او تنګ وي جویرہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ پس پلار راغے دا یو مسئلہ وا چې کله با حضور پاک ته دشمن راغے نو مدینہ طیبہ کې باغې د پارسو امان به ورتا دله بیچا شروع شوله هغه په امان د رسول الله کې راتلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خو سورہ وړاندې فتح شو اسمه کوا دا خو دشمنو او دا خو ارچا ته معلومو چې دا د قوم سردار دی لیکن مدینه طیبه ته چې دشمن راغی امان ورته ورکټول وی الحمدلله راغی حضور پاک مبارک بچیرته چا ورته ویل دلته تشریف فرما ما به پریدي ځان ولنا محبوب مبارک علی کرم الله وجهه مبارک ورته وی حضور پاک ته وی چې محبوبا حارث راغله وی د بنو مستلق قبیله سردار وی آو